من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین. ورونو د دې نه مخکې آیاتونو کې الله تعالی د خپل توحید خبرې وکړې چې ګوره الله تعالی هغه ذات دی چې ستاسو دپاره ځمکه ګرځولې ده، چې هغه الله خوره کړې ده. الله تعالی اسمان پیدا کړی دی چې په تاسو باندې چت دی، بیا د هغې نه اوبه راوروئ، بیا د هغې نه میوې راخیږئ. نو الله تعالی د خپل توحید خبرې وکړې. وس الله تعالی په دې آیاتونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت او د قرآن مجید د حقانیت دلایل الله تعالی ذکر کوي او دې خلکو ته یو چیلنج ورکوي. ځکه د یهود به دا خبره کوله چې یاره که چېرته کې مونږ وغواړو لو نشاء لقلنا مثل هذا، که مونږ وغوښتل نو مونږ هم دغه شان قرآن جوړ کړو او مونږ هم دغه شان قرآن ویلی شو. نو الله تعالی د بده کې چیلنج ورکوي چې ګوره وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې، نو زه دې په شان کې یو صورت راوړئ. او یوازې داسې نه چې تاسو ته چیلنج دی، بلکې ستاسو چې څومره حاضر خلک دي، څومره فصیحان دي، بلیغان خلک دي، راویې بلئ. که تاسو په دې خپله خبره کې رښتونی یئ چې موږ هم دغه شان قرآن ویلی شو، نو راځئ دا قرآن مجید مقابله وکړئ، د هغې په شانته کې یو صورت راوړئ، نو ستاسو په خپله خبره کې رښتونی یئ. خو دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه ده. علامه سیوطي رحمه الله یو کتاب جوړ کړی خصائص الکبرا، هغې کې د نبی علیه الصلاة والسلام 3000 معجزې ذکر کړي دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3000 معجزې دي. خو د ټول نه لویه معجزه چې ذکر کړي دي نو هغه قرآن مجید دی. چې ګوره قرآن مجید داسې یو کتاب دی چې کله یو پیغمبر راغلی دی او د هغه سره معجزه په هغه ټایم کې ختمه شوې ده. لکه موسی علیه الصلاة والسلام به معجزه ښکاره کوله، خو چې موسی علیه الصلاة والسلام تللی دی هغه معجزه ختمه ده. خو د قرآن مجید چې کومه معجزه ده او یوې بله معجزه ذکر کړې ده چې دا به تر قیامته پورې، چې تر څو پورې قیامت قایمي، له قیامت نه قایم شوی، نو دا معجزې به د نبی علیه الصلاة والسلام موجودي. نو یو پکې قرآن مجید دی چې قرآن مجید د دومره کالونه تیر شوه خو د اوسه پورې د قرآن مجید مقابله چا ونه کړه، او یو صورت سا چې ته نیم آیات هم چا د اوسه پورې نه جوړ کړی. او وخت په وخت الله تعالی چیلنج ورکړی چې که تاسو صورت نشئ جوړولی یو آیت جوړ کړئ، ځه د قرآن په شان کې مقابله وکړئ، خو د اوسه پورې چا نه دی جوړ کړی. یو دا معجزه ده. بل حدیث شریف کې راغلی دي چې کم خلک د هغوی حج قبول شي، او دا اصل کې صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه تپوس کړی چې د الله رسوله دا شیطانان چې خلک ولي، نو دا کاڼي چې دی نو دا خو څوک وړیم نه، هغه ځای کې وخت کې انتظام نه و. دا ایله یو سل کاله وشوه چې اوسه انتظام شوی دی چې هغه په یو طریقه باندې ځي او بیا ګاډو ته ولیږي او بیا یو ځګي ته وړي. خو دا 1400 کاله د دې انتظام نه و چې دا شیطانان ویشتلی کېږي او د دې دا کاڼي لاندې غورځېږي. ځکه اصل کې مسله دا ده چې یو حاجي چې دی نو هغه 2 کاڼي ولي،
په یو شیطان ته 2 کاڼي ورولي او بیا دا کاڼي چې دن واپس استعمالولم ناجایز دي. دې وجه نه دوی د یو ځای نه د بل ځای نه ځان سره کاڼي تازه کاڼي راوړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه وی چې د الله رسول چې دا دومره خلک دا کاڼي ولي، لکه په هغه زمانه کې خلا حج له دومره خلک نه راتله، اوس ډیر ځي. نو دا کاڼي چرته کې ځي؟ لکه دا خو څوک چتای نه په کار ده چې یو غر ته جوړ شوی وي. نبی صلی الله علیه وسلم وی چې اصل کې د چا حج چې قبول شي نو دا فرشته اسمان ته اوچتای، او چې دا چا حج نه قبول شوی نو دا کاڼي په دې ځای باندې پاتې شي. خو اوس د دینه مخکې د 1400 کاله د دې تنظیم نو دا د نبی له سلام معجزه وا. تنظیم مې نه کو، بس خلکو بکانی وشتل او هغه به استغیبېدل. اوس وته وی دې تنظیم کړی چې گاډي وته ودرولي او کانی اغزی او الته کې ورغورځيږي دوی به بل ځای ته منتقل کړي. نو ډېر علما وایي چې اوس پکې دا یو يرم ده چې د ډېرو خلکو حج نه قبليږي، نو ځکه هغه کانی چې دنو په غزا کې محفوظ کیږي او دا غوي وته خیال شو کنه د وسه پوری باغ ورکېدل. اوس په ځای پاتې کیږي نو غوي وسیو د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کړي. نو دینه دا معلومیږي چې ډېر حج خلکو حج پکې نه قبليږي. دا مختلف وجوهات دي. یو وجدا چې زمون خلک ورزان په حج باندې نه پوهه کوي، نه ځان په عمره باندې پوهه کوي. دوی دا خیال لري چې بس دلته کې تولیه د ځان نتاو کو بس لاړ شو، او اکثر ویره وي مونږ پکې و طواف وکړه چې و چکرې ولګي دا یو طواف شو، مونږ عمره مونږ به و طوافونه کوله. زم چې دا به څنګه کوله؟ لکه مونږ په خپل باندې تلیو خزوانان یو خو د موږ پسې به یو طواف کو کړو زیات شو چې دوه مجرته وکړه. او دا خلک وای نه وای مونږ خو په یو ځای باندې و طواف ته طواف دا اصل کې د چکرو ته طواف نه وای چې مونږ و چکرې ولګوري و طواف مو وکړه. تلبیه چې کوم نه دا واجب ده. وسوک چې عمره لتري تاسو ته پوسو کیزه وې تلبیه وایا اوس پته ولګي چې څومره خلک له ورزي. د عمره نیت څه دی؟ ځه عمره چې کله دی 2 رکعات وخت نو بیا بسنګ نیت کې ډېر خلک عمره لتري تاسو ته پوسو کوي یا څوک چې راشي وته بای تاسو چې تلې د اسلام آباد نه تاسو سن نیت وکړو نو دی وای چې نیت ته خو بس استکبار وخت وجاست او روان شو بس د نیت ته کنه. اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني. الله تعالی ما د عمرې نیت کړې ده زمانه قبول کو ماته آسان کا دا د عمرې نیت ته. بهرحال مطلب دا خبره دا ده چې ګورا خصوصا حج او عمره دا چې بیخي انسان دی او یو میاش مخ انسان ځان پوهی کی څنګه بکوم د دې ځګین روان شم څنګه چل بکوم الته به څنګه چل کوم او بیا ترټه واوري نو بیا به انسان څه گزاره وکي. او کده سي اندادول زینو ډیرو خلک عمره چې دنو اخرابي ډیر خلک په بیا پویم نه. نو بهرحال دا حدیث می ذکر کو چې ګور نبی رسول الله فرمایل چې یو معجزه ده چې دا کم خلک شیطانان ولې نو دا کانی چې دا غایبیږي دا چرته زی نو دا فرشتي اسمان ته اوچتای نو دا د نبی له صلوات و سلام معجزه ده. او بل قران مجید د نبی له صلوات و سلام معجزه ده چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي د مقابله چا نه ده کړې او د اوسه پوری چرته کې د قران مقابله هیڅ چا نه ده کړې. یو آیت د قران په شان کې چا نه ده جوړ کړی. نو الله تعالی ته فرمایي چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا کتا سو په شک یې د هغه سنه چې موږ نازل کړی دی په خپل بنده باندې. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دلته کې عبد وي ځکه عبد ویل کېږي غلام ته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی دومره بندگی کړی و چې غلامۍ ته پکې ځان رسول نو ځکه وته عبد ویل کېږي. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عبد ځکه وي چې دا فرشته نه ده ځکه کچرته کې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د فرشته په شکل کې راغلی وي نو بیا به دنه تعلیم حاصلول ګران ځکه چې فرشته خو خوراک نه کوي سکاک نه کوي. نو هغه خبره شروع کړي او درس په شروع کړو یو سړي به وته چې رزوږي شوی نبی علیہ السلام بوته وی چې سکه ولوګه ستو وي او نبی علیہ السلام الله بشر ګرځولې دی بندې ګرځولې دی نو هغه تم د لوګي احساس ته دی هغه ته پته لګي چې د خلکو ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د انسانانو سره د انسانانو سلوک کو نو علی عبدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندره. الله ته فرمایي فاتو بسوره من مثله اراوړ یو سورت د دې په شان ته کیزا نو څنګه د قرآن په شان ته کې یو سورت راوړي یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الفاظو په شان ته کې یو لفظ راوړي. سورت اصل کې دا د سور البلد نه دی. سورت ته سورت ولي وای دا خبره ځکه موږ وای پلان کې سورت یو پلان کې د سورت ته دا سورت ولي وای نو اصل کې دا د سور البلد نه دی. مطلب دا دی
چې په خوا زمانہ کې به د ټول خار نه چاردیواري راتاوه او دا ټول خار به پکې بند وو. نو په دې کې بدن نه هر قسمه خلک او مختلف خلک به پکې هم وو، څاروي به پکې هم وو، دکانونه به پکې دا ټول برابند وو. نو دې صورت ته دا صورت ځکه ویل کېږي چې دې ډېر زیات احکامات را جمع کړي مختلف، یو قسم حکمي پکې، بلی پکې. نو صورت ته صورت ځکه وایي چې دې مختلف احکامات را بند کړي، نو ځکه صورت ته صورت وایي. آیات ته آیات ولې وایي؟ مونږ وایي دا یو آیات ته او دا دوه آیات دي. آیات ته دا آیات ولې وایي؟ آیات اصل کې ویل کېږي نښې ته. نو دا هر یو آیات د نبی علیه الصلاة والسلام په نبوت باندې نښه ده، نو ځکه آیات ته آیات ویل کېږي. نو الله تعالی ورته فرمایي فأتوا بسورة من مثله، راوړئ یو صورت د قشانته کې راوړئ ځه. او داسې نه ودعوا شهداءکم من دون الله، راوبلئ ګواهان خپل ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین، که تاسو چېرته کې رښتوني یئ. نو الله تعالی ورته وایي فإن لم تفعلوا، که تاسو دا کار ونه کړو، یعنی د قرآن مقابله م ونه کړه، ولن تفعلوا او هرګز یې نشئ کولی. دا هم د قرآن معجزه ده، ځکه چې قرآن ورته ویلي د غیبو خبره ورکړی چې په آینده کې هم تاسو د قرآن مقابله نشئ کولی. نو دا د اوسه پورې چا نه ده کړې، دا هم د قرآن معجزه ده. نو الله تعالی ورته فرمایي چې که تاسو داسې نشئ کولی، نو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، ویریږئ د هغه اور نه چې خشاک د هغې خلک دي، والحجاره او کاڼي دي. علما وایي چې دا کاڼو نه څه مطلب دی؟ نو یا خو د دوی بوتان دي چې هغه به د کاڼو نه جوړو، نو الله تعالی به په جهنم کې وسوځي. یا دا حجارت نه مطلب د ګوګړو کاڼي دي، ځکه وایي ګوګړ کې دا کمال دی چې سخت ګرم اور کوي، اور ډېر زیات ګرمي. بل دا چې دا لمبه کوي، او بل دا چې دا زر بلیږي، او بل پکې دا چې لوګیم کوي او بدبو یې مي، او دا یو شیز بیخي جوختی په دې ګوګړو کې دا کمال دی. نو الله تعالی فرمایي چې دا جهنم دا اور داسې اور دی چې هغه به د ګوګړو نه بلیږي، یعنی د هغې خشاک چې هغه به ګوګړي، نو بوی به پکې هم څښایي، لمبه به هم سیوایي، او دا کافران چې دا به داسې دی بل سره جوختی د تار کولو په شانته کې. والحجاره اعدت للکافرین، چې تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره. نو اصل کې جهنم خو الله تیار کړی د کافرانو دپاره، او چې کم مؤمن انسان داسې چې هغه ګناهونه وکړي، نو الله تعالی ورته دی هم څه وخته پورې بوځي. لکه فرض که میلمانه راځي، نو خلک وایي د میلمنو دپاره مونږ انتظام کړی دی، ډوډۍ ولې شوې ده، خو چې ولې دا میلمانه راشي نو صرف هغوی یې خوري، که نه دا قرباني هم خوري، بیا قربانه هم خوري. نو مطلب ده چې اعدت للکافرین، تیار کړی شوی د کافرانو دپاره، خو نه دا نور به پکې هم بیا لکه لږ غونده کې مزه څه کړي، الله تعالی ته زموږ حفاظت نصیب کړي. نو مطلب دا قرآن مجید چې دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه ده، او د مختلف وجونه قرآن مجید له الله تعالی یو شان ورکړی دی چې هغې ته ویلی کېږي اعجاز القرآن. د قرآن مجید له الله تعالی داسې یو شان ورکړی دی، یو څو وجې دي چې دې خلکو د دې وجې نه د هغې مقابله نه شو کولی. او هغه چې تاسو واورئ نو تاسو ته به دا هم پته ولګي چې ګوره نبی علیه الصلاة والسلام یو امي انسان، د ټول نه غټه معجزه دا ده چې ګوره نبی علیه الصلاة والسلام چې په کوم معاشره کې پیدا شوی، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام امي دی، نه چېرته کې به مدرسه کې سبق ویلی دی، نه څوک استادان شته دی، نه ورته چا تعلیم ورکړی دی، نه نبی علیه الصلاة والسلام لیکل کولی شوه، او نه نبی علیه الصلاة والسلام ته دا پته لګي چې دی څه لیکلي دي. د هغې باوجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې یو کلام ذکر کو، داسې یو قرآن مجید د هغه د خولې نه الله تعالی راوویستو چې د هغې مقابله څومره وخت تېر شو د اوسه پورې چا نه ده کړې. د قرآن مجید د ټول نه لویه معجزه دا ده چې د دې مقابله چا نه ده کړې، او د دې الفاظ یو داسې سړي ویلي دي چې هغه د چا نه تعلیم نه ده زده کړی. یو وجه دا ده. دویم دا ده چې دا عرب چې کوم دي نو ګوره دا داسې خلک هم نه وو چې دوی لکه داسې نه پوهېدل یا په شعر او په شاعرۍ باندې نه پوهېدل، دوی ډېر فصیحان او بلیغان خلک وو. په معمولي خبرو کې دوی به په یو مجلس کې 100 اشعار 200 اشعار دا به وي. او عرب ډېر ذهین خلک هم، دوی د خپل اسونو د هغوی نسب یاد ساتي. لکه مطلب یو اس ورسره دی، نو دا اس چې نه د پلانکي د هغه زوی و، هغه پلانکي و، هغه پلانکي و، د اس ورته نسب یادي. دا دومره ذهینان خلک دي. د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې لبید یو شاعر تیر شوی دی. دا لبید چې کوم و نو دی په صحرا کې د کسانو سره روان و، د ده سره مال موجود و. نو دی لبید
دا کسان راولګېد او د لبید یې وجوب مړ کوی. نو دې لبید ورته وویل خیر دی ما تاسو ووجنئ هېڅ خبر نه دا مال رانه واخلئ خو صرف یو وصیت زما پوره کړئ. وایي څه؟ وایي تاسو به داسې وکړئ چې زه راته یو معمولي یو خبره کوم نیم غونډه کې شعر وایي دا به زما لوریانو ته ووایې بس او ته یې صحیح ده بس وایي داسې ورته ووایه چې ان اباکا قد قتله داسې ورته ووایه ان اباکا قد قتله تاسو هغه پلار چې دی نو هغه مړ کړلی شو بس دغه به ورته ووایه نور ورته څه مه وایه او دې دا خو اسانه ده مونږ ورته وایي چېرې مونږ دغه شانته کې روان وو هغه مړ شو مونږ په هغه ځای کې ښخ دا کسان چې کله راغله د لبید دروازې وټکوله د هغه لوریانو ته یې وایي ان اباکا قد قتله ستاسو پلار چې دی نو هغه مړ کړلی شو. بس هغوی خلکو ته اواز کوي راوینیسوي دا زموږ د پلار قاتل دی. خلکو چې راونیو او هغه یې وټکو راوټکو نو دن یې تپوس وکړو چې تا دا مړی کړی دی که نه؟ هغه وایي ما خو نه دی کړی. نو هغه لوریانو ویې دا زما د پلار قاتل دی. وایي ځکه چې زما د پلار مونږ ته په دې شعر کې داسې خبره کړې وه چې ان اباکه قد قتله ستاسو پلار وجلی شوی دی وقاتله قد اتاکه. د دې دویمه مصره بله بلکل نه جوړیږي. د دې دویمه مصره داسې جوړیږي چې دا ستاسو د پلار قاتل په دروازه کې ولاړ دی. نو دا مونږ ته پلار داسې یو نشانه راکړه چې ګوره ان اباکه قد قتله نو بله مصره پسې نه جوړیږي دا پسې صرف جوړیږي وقاتله قد اتاکه د هغې قاتل تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې معمولي خبرونه هغوی څومره خبرې راویستلی شوې خو د دغې باوجود یې د قرآن مجید مقابله نه ده کړې. دا د قرآن مجید شان دی. دا د پیغمبر علیه صلات وسلام معجزه ده چې دومره هوښیارو خلکو د قرآن مقابله نه وکړي. او بله پکې دا ده چې قرآن مجید د غیبو چې کوم خبرونه ورکړي دي لکه د چا په زړه کې تیر شوي دي لکه نبی علیه صلات وسلام سره صحابه کرام احد ته روان نو دوه ډلې د مسلمانانو داسې وې چې د هغوی په زړه کې راله چې یاره موږ واپس کیږو. نو قرآن مجید وی اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا ورې په تاسو کې یو دوه ډلې دي او هغوی چې دی نو په دې زړه کې اراده لري چې موږ واپس کیږو. نو ګوره دا د زړه هغه خبرې چې نو هغه چا ظاهر کړې دا قرآن مجید ظاهر کړې. بل کتاب ته دا اعزاز نه دی حاصل چې هغوی دغسې پټې خبرې راویستي. یا نبی علیه صلات وسلام په دور کې روم او د پاریس چې دی نو د هغوی جګړه وه. نو دا پاریس چې دی دا په دې روم باندې غالب شو. نو الله تعالی وفرمایل چې په یو څو کلونو کې به واپس دا روم چې دی په دې پاریس باندې غالب کیږي. نو بیزع سنین وی 10 کاله بعد نو 10 کاله بعد د حضرت عمر سے په دور کې واپس دا روم غالب شو په دې پاریس باندې. نو قرآن مجید شان دا دی چې کومه خبره کړې ده هغه بالکل په هغه ټایم باندې بالکل رښتیا کیږي. دا د قرآن مجید اعجاز دی. بل د قرآن مجید اعجاز دا دی چې په دې کې الله تعالی اثر ډېر زیات ایښودی دی. اثر پکې چې انسان پې پوهیږي. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان نه راوړی نو ضرور دی حضرت انیس رضی الله تعالی عنہ دې تلی و چې راغی نو ده ورته ووایي یاره وایي ما اورېدلی دی چې په عربو کې داسې یو سړی پیدا شوی دی چې هغه خلکو ته د اسلام د توحید د عقیدې خبرې کوي او داسې یو کلام وایي چې په هغې کې ډېر زیات اثر دی. نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي زه په خپله باندې ځم. ابو ذر چې راغی دی وایي چې 13 ورځې ما په حرم کې تیرې کړې وي او ما صرف کجوره او د زمزم اوبه څښلې خو ما ته لوږه نه وه محسوس شوي. وایي ما معلومات کول یو اوږده واقعه ده چې لاړم وایي نبی علیه صلات وسلام لمونځ کوو. وایي ما چې د نبی علیه صلات وسلام تلاوت واورېد زما په دې زړه باندې دومره اثر وکړو چې ما په هغه ځای کې ایمان راوړ. او دا ابو ذر رضی الله عنه چې بیا خپل علاقې ته راغی نو 1000 کسانو ورسره ایمان راوړی. نو دا د څه د قرآن مجید اثر دی. قرآن مجید کې الله تعالی خپل یو شان ایښودی دی او برکت یې پکې ایښودی دی او په زړه باندې اثر کوي. خو چې کله انسان په هغې باندې پوهېږي او کله چې د عربو په لهجه کې وویلی شي نو انسان قرآن مجید کې الله تعالی اثر ایښودی دی. نو بل د قرآن مجید معجزه دا ده چې اثر پکې ډېر زیات دی. بله دا ده چې قرآن مجید نه د انسان زړه نه مړېږي. لکه نور کتابونه تاسو ګورئ نو که یو ځل دې وکتو نو په دویم ځل که ته څوک وایي چې لکه پیسې هم دلته کوم ویې ګوره ته به یې مړه دا ما یو ځل کتلی دی نه شم واپس کتی. خو قرآن مجید یو داسې کتاب دی چې په ناس باندې ختم کا چې واپس یې شروع کې بل خوند پکې موجود دی. دا موږ ګوره یو ځل دا تفسیر وکړو خو اوس واپس چې موږ وایي بل شان پکې خوند پکې دی. نو دا څه د قرآن مجید اعجاز دی. دا د قرآن مجید معجزه ده چې الله تعالی پکې خوند ایښودی زړه کې مړېږي نه. بله دا ده چې د قیامت پورې دا د قرآن مجید معجزه ده چې د قیامت پورې به دا کتاب محفوظ وي. په دې کې څوک رد و بدل نشي کولی. نور کتابونو کې رد و بدل شوی دی
خو دې کې څوک رد بدل نشي کولی. دغه شان قرآن مجید د پخوانو قومونو چې کوم تاریخ ذکر کړی دی نو ټیک ټیک ذکر کړی دی چې ګوره فرعون تیر شوی دی، حامان تیر شوی دی، د هغوی تاریخ ټیک ټیک ذکر کړی دی. د قرآن مجید معجزه ده. دغه شان کې د یو قوم متعلق قرآن مجید ویلی دي چې دوی به دا کار نشي کولی نو بیا یې نه کوي. لکه الله تعالی فرمایي دا یهود چې کوم دي ولن یتمنوه ابدا، د مرګ تمنا هرگز نشي کولی. نو تر قیامت پورې یهود د مرګ تمنا نه کوي، د مرګ نه ډېر زیات یېرېږي. یا دلته کې الله تعالی فرمایي ولن تفعلوا، دوی هرگز د قرآن مقابله نشي کولی. نو چرته هم د قرآن مقابله څوک نشي کولی. نو دا یو څو وجې وي چې قرآن مجید له الله تعالی یو شان ورکړی دی، یو اعجاز یې ولې ورکړی دی چې دا دغه شان ته کې شان بل کتاب ته نه دی میلاو. نو الله تعالی دوی ته وایي تاسو د قرآن مقابله وکړئ ان کنتم صادقین، که تاسو چرته کې رښتون یې. فإن لم تفعلوا، که تاسو دا کار ونه کړو، ولن تفعلوا او هرگز یې نشئ کولی، نو فاتقوا النار التي ویریږئ د هغه اور نه وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک خلک دي او کاڼي دي، اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره. نو دلته کې الله تعالی وایي تیار کړلی شوی دی. ا دې دا خبر معلومیږي چې جهنم موجود دی. ډېر خلک داسې دي هغوی وایي لا جهنم نه دی پیدا، وروسته بیا پیدا کیږي. نه، جهنم موجود دی ځکه تیار کړلی شوی دی. او یو حدیث کې هم دی، بلکې د امام مظهری رحمه الله ډېر احادیث نقل کړي، دوه درې به د هغې نه ذکر کړو چې موږ ته پته ولګي چې جهنم موجود دی. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې نارکم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. د دنیا د اور چې کم دی که نه، نو دا د جهنم د اور هغه 70% ده. مطلب دا دی چې هغه 80 چونده د دې نه ګرم دی د جهنم اور. نو هغه د مخکې نه تیار کړلی شوی دی، ځکه خو نبي علیه الصلاة والسلام خبر ورکوي. دغه شان نعمان ابن بشیر فرمایي د الله رسول فرمایل چې ان اهون اهل النار عذابا من له نالان وشراکان من نار، چې په جهنميانو کې د ټول نه کم عذاب دا دی چې دته به د اور پڼې ورپخپو کړلی شي. یغلی منه دماغه کما یغلی المرجل ما یرا، او داسې به د ده دا مازغه خوټ کېږي لکه څنګه چې کټوۍ د انسان اور ورته کړي او کټوۍ خوټ کېږي، دغه شان به د انسان مازغه ورسره خوټ کېږي. دا په جهنم کې د ټول نه کم عذاب. نو معلومه شو چې نبي صلوات والسلام الله تعالی ویلي او نبی صلوات والسلام چې د اور د مخکې نه الله تیار کړی دی، ځکه نبی صلوات والسلام دا خبر ورکوي. پیغمبر یو بل حدیث کې فرمایي چې اوقد علی النار 1000 سنه حتی احمرت. د جهنم دا اور چې دی 1000 کاله بل کړلی شو تر دې پورې چې تک سور شو. ثم اوقد علیها 1000 سنه حتی ابيض، بیا 1000 کاله بیا بل کړلی شو نو تک سپین شو. ثم اوقد علیها 1000 سنه حتی سوداء فهي اسودت مظلمه، بیا 1000 کاله بل کړلی شو نو تک تور شو. وی اوس د جهنم اور چې دی نو تک تور دی. نو معلومه شو چې اور د مخکې نه الله تعالی هغه برابر کړی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث کې فرمایي چې وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي فرمایي وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل انذرتکم النار انذرتکم النار، زه تاسو د اور نه یروم، تاسو د اور نه یروم. وی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو څادر پروت و، وی دومره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار وی چې هغه څادر په دې خپو کې را پریوتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم یرو. ورته دې کې یو خدا خبر معلومه شو چې اور د مخکې نه موجود دی، دا یو عقیده ده. او دیم پکې دا خبره ثابته شو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې څادر و. دا خبره ولیکم دا ځکه کوم چې ما دا مخکې روز کې یو کس یو بیان راولېږو، یو عالم وایي چې ګوره دا څادر چې کوم دی نو وایي دا پسرول صحیح نه دي. وایي ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې په آخره زمانه کې به د دجال چې کوم ملګري د اصفهان نه نو 80,000 یهود به د دجال سره ملګري او هغوی به څادرونه اچولي. وایي دې وجې نه عالم وایي چې دا څادر استعمالول چې دی نو صحیح نه دي. نو ما ورته ګوره یو خو په حدیث کې دی چې دا به د اصفهان یهودیان یو، موږ یهودیان نه یو، موږ د اصفهان نه یو، موږ د پاکستان یو. او دویمه خبر ده چې هغه به دجال ملګري دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه خلک وښودل چې دغه یهود به د هغوی ملګري، مسلمانان نه دي ښودلي. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې څادر استعمال کړی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل یو لقب دی صاحب الرضا، څادر والا پیغمبر. دا خو لقب دی د نبی علیہ السلام. او وائل ابن حجر فرمایي وی ځا راغلم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ټول څادر یې چولی وی یخنی و.
نو د صحابه کرام لاسونه په دې صادر کې دنو ډېر خلک خو دې صادر نه بل سره وباسي هغه چې لاس راوباسي بیا خو یخي صادر خو دې د پاره چې انسان هغه ځان نه تاو کی بل حدیث صحیح دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي یو صحابي فرمایي ما ولیدو وعليه ثوبان اخضران چې دوه شنې جامې اغوستې وي شین صادر مو شین هغه کمیس هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم والے نو صادر کې قباحت نشته دا مې تذکوي چې چرته تاسو مخې ته به تیر شي دا بیان نه په شک کې به واقع شي نو صادر صحابه کرامو استعمال کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلف صادرې وي خصوصا وای چې کله به سحر مونږ دراوته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تور صادر اچو یمنی مزیدار جالر وته شوی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قیمتي صادر هم استعمال کړی دی حضرت عمر صاحب صادر استعمال کړی دی صحابه استعمال کړی دي نو په دې کې ثقافت نشته او دا صادر چې کوم دی په ټوله دنیا کې و زمونږ د پاکستان او د هندستان بعضی خلک او د افغانستان خلک دا صادر استعمالي عام طور باندې نور دنیا کې څوک د صادر استعمالولو والا څوک نشته ایو دا پکول نو چې کوم دنیا کې تاسو څوک وینئ او څوک په یو ځای کې چا صادر په سر کړی نو خلک وایي دا پاکستانی دی یا افغانی دی ایو چې دا یا په کول په سر کړی نو یا دا پاکستانی دی یا افغانی دی نو زمون کلچر هم دی مزیدار هم دی د حیا شیزم دی نو په سر وېس پکې خبره پکې نشته نو بهرحال دا پکې د صادر متعلق خبره نو الله تعالی فرمایي اعدت للکافرین دا جهنم ته راکړل شوی دی د کافرانو لپاره وان کنتم او کچرته تاسو فی ریب فشک مما نزلنا د هغه قرآن نه چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فأتو بصورت من مثله نو راوړئ یو صورت د دې په شان ودعو او راوبلئ شهداءکم خپل گواهان من دون الله ما سوا الله تعالی نه ان کنتم صادقین فتاسو رښتونی یی فإن لم تفعلوا فتاسو دا کار ونکو ولن تفعلوا او هرگز نشئ کولی فاتقوا النار التي ویریږئ د هغه مورنا وقودها الناس چې خشاک داغي خلق دي والحجارة او کانی دي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين